امام زین العابدین ته یو سړی راځي او بدرت ورته وایي. امام زین العابدین د رسول الله مبارک نو سه بدرت ورته وایي. امام زین العابدین سره بلا شاگردان او غلامانو خبردار ویس ورته موایي. ګرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب په आवाज دا کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د دعوت تبلیغ بیان واورېد. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 2912. بعضې سړی خو چې کور کې معمولي غوسه شي چانک هم مات پیاله هم مات لوښي هلکه دا پهلواني ده. انما پهلوان هغه دی من یملک نفسه عند الغضب، د غصې په وخت کې چې ځان قابو کړي. نو هغه غلام ورته د والکاظمین الغیظ آیت وایي، نو دی وایي لقد کظمت غیظي. او بیا ورته هغه وایي والعافین عن الناس، وایي لقد عفوت عنک، ما وبخلې. هغه ورته وایي والله یحب المحسنین، الله خوښوي احسان کوونکي. لانت حر لوجه الله، ذات ما ذات کې دې ته وایي تحمل. د غلام نه کوزه پرېږدي، هلکه ته کوزه داسې نیسي چې د هغه خپل هم زخمي که بل رنګه سړی وی څو څپېړې به یې والو، دیم بخلو آزاد هم کو چې دته آزاد دی. دې ته وایي تحمل. نو د یو داعي دپاره بنیادي شی صدق، رښتیا، ورپسې امانت، او دریم هغه تحمل، عفو درگذر، عفو درگذر. او څلورم صفت چې بنیادي دی هغه تواضع ده، عاجزي ده. عاجزي ده. تبلیغی جماعت کې دا یو صفت موجود دی، هغه اکرام مسلم یو نمبر دی. اکرام مسلم، د مسلمان اکرام بکې. یو سړی دی بظاهر سترګې چوچوي، پوزه غټه ده، غاښونه کاږه واږه دي، سپکې مه ګڼه، کیدای شي په ایمان کې تا نه زیات وي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرم د الله تعالی په نظر کې متقی دی. رسول الله په حجة الوداع کې په مینا کې 1,40,000 صحابه ته غیر چاپېره دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على اسود. د عربي په عجمي باندې فضیلت دي. سنن عربو کې ډېره لویه نشه ده. عربو کې ډېره انا سعودي، انا سعودي، لکه سعودي شو نو اسمان ته ورسېدي. دا تا ما ته هغوی رفیق وایي، رفیق رفیق رفیق. ما به ورته دا نشه دا نه لرې کوي. پیغمبر علیه السلام خو فرمایي لا فضل لعربي على عجمي. د یو عربي په عجمي باندې فضیلت نشته، د یو سپین په تور باندې فضیلت نشته. تک تور به وي لیکن ایمان کې به د سپین نه 1000 درجې چې کوم نه اوچتې. نو په داعي کې د تواضع صفت هم بنیادي صفت دی چې چاته دعوت ورکړي هغه د ځان نه اوچت ګڼه. من تواضع لله رفعه الله. هر انسان ته پکار ده چې ځان دې عاجزه ګڼي چې زه خو هېڅ شی نه یم، زه خو هېڅ شی نه یم. تواضع، عاجزي دا ډېر لوی صفت دی. بزرګان وایي دانې ته نه ګوري، کومه دانه چې ځان په خاورو کې پټ کړي او خاورو کې ځان خاورې کړي، د هغې نه تیغه زرغونه شي. د یو دانې نه 100 200 اوسه نورې دانې پیدا شي. او کومه دانه چې وایي نه خاورو کې خو نه پټېږم، خاورې خو خاورې دي او زه خو ډېره سوتره یم، مارغه راشي اوچته یې کړي فنا یې کړي. بلکل تواضع دا ډېر لوی برکت لري. تواضع ز گردن فرازا نیکوست، گداگر تواضع کند نیکو خوی اوست. ډېر لوی مالدار دی لیکن ځان د غریب نم کم ګڼه، ځان د غریب نم کم ګڼه. ډېر غریبانان چې نوابان شي خپله غریبي ته هېره شي چې زه خو پلار په نیکه دغسې نواب راغلی یم، نه خپله غریبي به نه هېرې. کله نه کله څرګندوه چې او ما م یو زمانه کې ټاټکی چلولی دی، زه به هم روټۍ ته چې کوم دنو محتاج یم. د خپله غریبي او تواضع چې یادی نو تکبر به در کې نه را دي. تکبر عزازیل را خوار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. تکبر ډېر ناکاره شی دی. نو تواضع، عاجزي دا چې کوم دنو ډېر لوی شی دی. عمر ابن عبدالعزیز خلیفه دی او پاسېدو د ډیوې باتۍ لږه دغه شي وه. تاسو خو ډیوه پېژنئ نه دا نوي ځوانان
پخوا به دې جوماتونو کې کورونو کې د شړشمو د تیلو ډیوې بلې دي، د خټې نه به ډیوه جوړه شوې وه او هغې کې به د مالوچو باتی پرته وه او د شړشمو تیل به او د باتی سر به بلېدو نو دا تیل به هغې باتی ته داسې تلل جذب کول به ځان ته. نو کله نه کله به هغې باتی ګل غوندې ونیولو، ګل سور، نو هغه چې اورېږي نو بیا رڼا سمه شي. ګل ډېر ځوانان نه پېژني چې دا لا څه وایي. اوس هم ډېرو ځایونو کې چې دا بجلي او لاټینونه نشته، هلته په ډیوه کې د شړشمو تیل بلیږي او د مالوچو نه باتی چې کوم ده نو هغه جوړه شوي. نو عمر ابن عبدالعزیز په خپله پاڅېدو چې د هغې ډیوې هغه ګل اورېږئ چې رڼا یې ښه شي. غلامان ورته وایي چې مونږ څه دپاره یو مونږ وایي څه دپاره یو. نو یې څه چل شو چې پاڅېدم هم عمرم او چې رالم هم عمرم، ما کې کمی څه راغی چې پاڅېدم هم عمر ابن عبدالعزیز هم چې اوس رالم اوس هم عمر ابن عبدالعزیز. دغه رنګې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شپې نه اوبو ته پاسي، چا ورته وایي چې غلام ته به دې ویلي وو دې غلامانو دپاره شپه د خوب دپاره د دې غریبانانو ټول ورځ کار کړی، دی به د خوبه نه وباسه. وعلى كل حال تواضع عاجزیم دا ډېر لوی صفت دی. آخرنی صفت کرم و سخا ده. مبلغ ته پکار ده چې سخي وي، سخي وي، دا نه چې کوشش کوي چې د خلکو نه پیسې جمع کړي او چاته یو نه ورکوي. تبلیغي جماعت کې دا صفت هم موجود دی. نور خلک هم ځان سره کښېنئ لکه نن به مونږ سره ډوډۍ خورئ. مونږ سره مولانا احمد سعید خان رحمت الله علیه مدینه منوره کې په مسجد نور کې په سعودي عرب کې مولانا احمد سعید خان صاحب د تبلیغ دا کار شروع کړو. څو ځله جیلونو ته تلو، فقیر او مسکین سړی و، خو مسجد نبوي نه ځان سره څو کسان به لازمن بوتلل چې ما سره به ناشته کوي، قرض به یې اخیستې. نو د مبلغ او داعي دپاره سخا هم ضروري ده، سخا چې خلکو سره امداد کوي، چاته جوړه جامه ورکړي، څوک ځان سره پروټۍ باندې کېنولې. دا صفات په یو داعي کې ضروري دي او دا تمام صفات بدرجه اتم پیغمبرانو کې موجودي. د پیغمبرانو په صحابو کې موجودي. یو مبلغ او یو داعي چې رښتونی وي، امانت پکې وي، تحمل او بردباري پکې وي، تواضع پکې وي، سخا پکې وي، هغه د ټولو خوښي. دغې وجې نه د صحابو مینه د رسول الله مبارک سره د ټولو نه زیاته وه. حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. کامل مومن باغی چې دغه پړ کې د رسول الله سره مینه دار سره زیاتوي. حضرت عمر ورته د خدای رسوله زما پړ کې تا سره مینه دار سره زیاته ده، او بیا ورته وایي چې زما پړ کې زما د نفس نم تا سره خپل ځان سره مې دومره مینه نه ده لکه تا سره مې چې مینه ده. او صحابو دا ثابته کړې وه چې د هغوی د خپل ځان سره دومره مینه نه وه چې څومره د رسول الله مبارک سره. صوبان د رسول الله غلام دی او رس تر رضی رنګ خرابېږي او حکیمان وایي د ده خو څه بیماري نشته او رس تر رضی غریب کمزوره کېدو رسول الله ته تپوس وکړو چې د خدای انصافداره دا څه بیماري ده چې رس تر رضی ستا رنګ لګیا دی زړېږي. رسول الله خو په ملګرو باندې ډېر مین وکړ. هیڅ بیماري خو نشته، خو ما سره دا خطر دی چې هلته آخرت کې به ستا ملاقات زما نصیبه کېږي او که نه تا ته خو به الله تعالی ډېره لوی. دلته دنیا کې خو موږ ستا دیدن کوو، لیکن هلته خو به ستا ډېره لویه درجه وي. موږ خو به ستا د لیدو نه محرومه وي. دا فکر دا آیت قرآن نازل کو ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. دا صوبان دا عشق او دا محبت توجه دا آیت نازلیږي. صوبان ورځ تر ورځې کمزوره کېدو نو اخر ته رسول الله تپوس وکړو چې بچی والي د داړه راځي ورته بیان کو چې ما سره خو دغه غم دی چې دلته خو په دنیا کې ستا مبارک مخ مونږ وینو
ستا مبارک مجلس کې مونږ ناست یو ستا د ملغلرو خبرې مونږ اورو لیکن هلته خو به ستا ډېره لویه درجه وي چې مونږ ته به ستا وصال هلته نصیبوي او که نه نو د قرآن د آیت الله تعالی نازل کړو ومن یطع الله والرسول څوک چې د الله او د رسول الله خبرې مني فاولئک مع الذین انعم الله علیهم دا کسان به په جنت کې د هغه کسانو ملګري وي چې په شا الله تعالی انعام کړی دی چې هغه انبیا دي صدیقین دي شهدا دي او صالحین دي وحسن اولئک رفیقا زید ابن دسنه صحابي دی او کافران قتل کوي مکه مکرمه کې او څوک د توره په څوکه باندې داسې روغونې وهي څوک د نیزې په څوکه وهي درد ورته ورکوي درد او لګیا دی روان دی ټوکې ورسره کوي کافران او ابو سفیان دغه وخت کې کافر دی دی دومره ووایه چې زما په ځای محمد پانسي کې دی نو ښه به پرېږدو دومره ووایه نو په چغو چغو یې وژړل د تورو په څوکه یې والو جړلې نه په نیزې والو جړلې نه خو دې ظالمانو تاسو ته چا دا ویلي دي زما دې په رب قسمي مونږ دا هم نشو برداشت کولی چې د دې په سوري کې ناست یم او د رسول الله د مبارک قدمونو کې د ازغی ماتي دا د صحابه او د رسول الله مبارک سره مینه وه په داعي او مبلغ کې چې دا 5 صفتونه موجود دي د ټولې دنیا ورسره بیا محبت او مینه پیدا شي او دغه رنګې چې کوم دی نو حضرت خبیب هغه هم پانسۍ ته بوځي هغه ته هم خلک دغه وایي هغه هم دغه جواب ورکوي علا کل حال د تبلیغي جماعت د 6 نمبرو سره دا 5 خبرې علما لیکي چې بنیادي دي اصل کې تبلیغ او دعوت دا دومره پاکیزه کار دی او دومره یو لوی کار دی چې یو سړی په خپله باندې بالفعل داعي او مبلغ نی نو فن نه کوي چې هغه نورو خلکو ته خبرې کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو بوډۍ راله عمر رسیده وړوکی ماشوم ورسره وی امام صاحب په ده دم واچو دی خواږه خوري ګوړه ډېره خوري خواږه خوري امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته ابۍ سبا ته که خیري راوله ابۍ لاړه بیا راله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ماشوم ته وی چې بچی خواږه بیا مه خوره ښه دا ښه شی نه ډېر خواږه ابۍ ورته چې دا خبره تا ورته پرون ولې نه کوله د څومره لرې دی نه د پرون هم رالم بیا دې ولېږلم دغه یو خبره دا خو ورته مونږ امام صاحب ورته چې دکه خیري بیا به دی نه خوري تا چې ما ته ووایي نو زه په خپله ډېر خواږه خورم روایاتو کې هم راځي د رسول الله مبارک به هم خوږ شی او ګبین ډېر خوښ و نو چې تا راته ووایي نو میره دا یو مشره ابۍ راغلې ده نو ما قصد کو چې دی نه پس به زه خواږه نه خورم اوس پکه خیري دا ماشوم خواږه نه خوري ځکه چې یو سړی په خپله یو کار کوي او بل پې منع کوي دا خوند نه کوي نو د تبلیغ دپاره خو چې حضرت مفتی زین العابدین سے بھی حضرت مولانا عبدالوهاب سے بھی دا اکابر چې شپه ورځ د هغوی کار دغه ذکر او فکر دی نو د هغوی خبرې بیا په اورېدونکو باندې اثر کوي آن چې از دل می خیزد بر دل می ریزد کومه خبره چې د زړه د منځ نه راوځي هغه د زړه په منځ کې ورننوځي دومره ده چې الحمدلله طالب علمۍ کې څه لږې ردې کله ناکله به مونږ دعوت ته وتو یو ځل زه د دارالعلوم حقانیه ناظم مولانا سلطان محمود رحمه الله تعالی رحمتا واسعه مونږ د یو 15 ورځو دپاره ممکنه ده یادې نه یو ورځ بره د کمې وي هزارې ته تللو بفي ته او دې علاقو ته بیا یو څو شپې زه د لاهور نه ریوینډ ته لاړم ما د مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه سره دوره تفسیر کولو وړوکی اختر راغی نو ما حضرت ته درخواست ولیکلو چې جی کما ته اجازت راکوئ زه د اختر دا چوټیانې په ریوینډ کې تېروم نو مولانا ډېر خوشحاله شو
اور آتے ہوئے چې میاجی صاحب ته به زما خاص سلام کې پرایوین کې میاجی صاحب دا یو ډېر لوی ولی الله او دی د حضرت مولانا محمد الیاس رحمت الله علیه سره په میوات کې په دې علاقو کې ګرځېدلی و. نو زه بیا لاړم رایوین ته او بیا د رایوین نه زموږ تشکیل وشو قصور ته. قصور یو ښار دی نو دا د اختر شپې مونږ په قصور کې تېرې کړې. بیا بحمدالله مدینه منوره کې به کله نا کله د حضرت مولانا سید خان صاحب قدس الله سره العزیز سره ووتو. په دغه ورځو کې ما سره زما والد صاحب مو او هغه معمرو 100 کالو ته رسېدلی و. الحمدلله والد صاحب خو د مدینې منورې په تمامو جماعتونو کې تبلیغي جماعت سره ګرځېدلی. زموږ کور اصل کې مسجد نور سره. مسجد نور د تبلیغي جماعت دا یو عظیم مرکز او دغه سره د حضرت مولانا سید خان صاحب رحمت الله علیه کورو. بلکې دا جماعت هغه په خپله جوړ کړی ډېر لوی جماعت. مسجد نور نه به تمام دنیا ته مختلف جماعتونه وتل او د رسول الله مبارک جماعت کې مسجد نبوي نه به جماعتونه وتل. اختر به چې تیر شو د دنیا د ګوټ ګوټ نه به د جماعت کسان راغلي او بیا د باب الرحمت او د باب السعود په منځ کې دلته ځای د تبلیغي جماعت هلته نو بیا دا جماعتونه خوند یې کولو. دا جماعت افریقې ته روان دی، دا جماعت امریکې ته روان دی. باقي دغه کسان به پاڅېدل او دا دنیا به د هغې تماشه کوله. مولانا سید خان صاحب سره د مدینې منورې مختلفو ځایونو کې کله نا کله به زموږ چټي و نو لا بړو. نو تبلیغي جماعت یقینا نن پر زمین کې هغه پاکیزه مقدس جماعت ته چې د دوی د برکته ډېر هغه خلق چې هغه بالکل د دین نه خبر نو هغه الحمدلله په دین باندې راواوړېدل. د منځونو پابندي، د قرآن پاک تلاوت، د دین خبرې او دا تبلیغ بیا د هغوی په رګونو کې داسې ورننوځي چې چېرته روان نو د دعوت او تبلیغ خبرې کوي. او دا ډېر لوی نعمت دی. ډېر لوی نعمت دی چې د یو سړي په اړه کې درد او غم پیدا شي چې یاره د دې تمام عالم د رهنمایۍ د پاره څه فکر وشي. خلق لګیا د جهنم طرف ته روان دی، دی ته رهنمایي وشي. نن په دنیا کې زما په خیال داسې ملک بني چې هلته د جماعت مختلف وفدونه لیلن و نهارن د خلقو د اصلاح او د رهنمایۍ دپاره ګرځي. اسانه خبره نه ده. خپل کور پرېښودل، بچي پرېښودل، کاروبار پرېښودل او بیا د سفر تکالیف برداشت کول صرف په دغه غرض چېرې زما خپله اصلاح وشي او بیا د نورو ملګرو اصلاح وشي. نو دا ډېر لوی نعمت. او زه خو د دې جماعت د کسانو د کرامتونو قایل یم او لرې به نوځو نوی کرامت درته د دی وښیم. مخکې راځو کې د کارک نسو علما رالل زموږ د دورې طالبانو ورسره وو. چېرې زموږ علاقه کې یو عالم دی او د تبلیغي جماعت بد وی نو که ته مونږ سره لاړ شې هلته مونږ یو جلسه منعقده کړو نو ما ورته وی هغه ته دومره اهمیت مه ورکوئ، پخپله به هغه چپ شي. بیا ما ورته ووی چې یاره ما یو کاغذ لیکلی ګورم که په کاغذاتو کې هغه پیدا شو نو هغه هغې ملګرو باندې خور کوي. زه چې کله میرانشاه کې وم نو هلته یو مولانا دی، نور السلام نومې دی، معمر سړی دی، معمر د کافي عمر دی، ما خیال دی تقریبا د 4.5 کالو به وي. نو هغه یو کتاب لیکلی
د زنانو د تبلیغ خلاف نو ما ته راوړو نو ما ورته مولانا پرېږده د دې کتاب دا وخت نه دی نو هغه کتاب ما سره پرېښودو او خدای شته چې ما کتلی نه و لکه ما ورته جماعت ډېر لوی کار دی هغه د خدای انصافدار چاپ کو نو اخر کې زما نوم هم لیکلو چې دا کتاب هغه کتلی دی او زمونږ بل یو شاګرد دی د دارالعلوم حقانیه فاضل دی مولانا زمان د خوست د هغه نوم هم پکې لیکلو کتاب چاپ شو او په بلا خلکو یې تقسیم کو اوس هلته زمونږ بلا ملګري وو د تبلیغ ما پسې راغلل چې دا تا دې کتاب کې څه لیکلي کم کتاب دی دا هلکه دا کتاب والا خو ما منع کړو چې دا کتاب مه چاپ کوو د خدای انصافدار خیر ګورو روزانه به بلا کسان را نو مجبورا ما یو کاغذ ولیکلو او په هغې مې دا ولیکل چې تبلیغي جماعت خالص دینی مذهبي جماعت دی زمونږ تمام اکابر دغه جماعت کې وتلی دي او خپلو ملګرو ته هم وایي چې دغه جماعت کې وځئ او ما بیا د علماو نومونه هم په هغې کې ولیکل دا تمام لوی علما مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت الله علیه مفتی محمود رحمت الله علیه مولانا عبدالحق رحمت بلا نمونه هم پکې لیکلي او بیا ما فوټو سټیټ کړ او مرګرو ته مې ورکړل نو هغوی بیا ډېر خواره کړل نو ما دا کرک دی خلکو ته وایي دا خط به زه ګورم نو دا شایع کوي په ځای د دې چې تاسو هلته د هغې مولا او مقابله کې تقرونه کوي نو هغه په دې باندې به لوی اوچت شي دا سپوږمۍ راخېږي خاص کر پنځلسمه شپاړسمې شپې نو دا تمام حیوانات حیران سپی هم غاپي لیکن سپوږمۍ خدمه دی خپل رفتار کوي او دا چا آوازونو ته ګوري نه نو مې که تاسو د هغې مولا مخالفت شروع کوئ هغه خو تاسو لا څه مشهوره وایي خیر زما دین کې دا وه چې چېرته دا کاغذ به زه لټوم او زما کاغذونه الله اکبر څه ده رومالونو کې پنډکي پراته دي په بکسونو کې څه ډېر ګډوډ نو دا زما په ذهن بوج و چې یاره دی سره خو ما واده وکړه دا کاغذ به ته څنګه لټې کله نه کله دی یو کاغذ لټوم په هغې ټوله ورځ ولګي بلا کاغذات او بکسونو کې او څه کې قدرت ټوله ما ته د یو سند ضرورت و د خپل سند د مدینې منورې د یونیورسټۍ نو ما بریف کیس چې کولاو کو همدغه حد د هغې نه ډونګۍ راوغورځېده میرا دا تبلیغي جماعت کرامت دی والله العظیم ځکه ما خواب و خیال کې نو چې خدای خبره کاغذ به زه کم لټومه نو چې هغه مې کولاو کو نه کاغذ ځان ته داسې ډېر خوشحاله شم مې ما خو یو شی لټولو او هغه هم شی راووتو دا د دې جماعت کرامت دی زه یو دل په دغه لاره باندې حج ته تلم په دې اوچه لاره په عمان کې چا راته وایي چې د تبلیغي جماعت کسان راغلي پاکستان نه نو غم رالم دی او پنځلس سره د په عمان کې مې راغلی او شپه به دی سره وکړم نو په عمان کې هغوی د هغې ته محطه وایي زه هغې جماعت ته ورغلم کله چې زه ورغلم دغه وخت کې یو سپایي م راغلی او دغه تبلیغي جماعت ته ډېر بد رد وی چې ځای چېرته هوټل کې ځان ته کمرې والی جماعتونو نه موټرې جوړې کړي دي او ډېر بد ردې وي مجبور یې کلوي نه دي جماعت نه دغه وخت کې زه ورغلم نو مان د یو بوډا سره بستر اوچا د پنډۍ یو بوډا او کمزور معمر میں بڑے میاں مجھے یہ بستر دے دو په دغه وخت کې یو عرب راغی وی ولې موږ خو دلته پولیس دی جماعت نه وشته وی راغی زموږ ډېر بل جماعت دی په دې جماعت کې د پولیس تصرف شته راغی زموږ د قوم سم لوی جماعت دی یو لوی جماعت دی چې کوم دنو بوټ دوه مخه به کېږئ د الله تعالی په لاره کې صحابو باندې هم دغسې ازمایښتونه راغلي دي هغې نه پس زه بیا اردن ته ورغلم نو محطه د تبلیغي جماعت عظیم مرکز ګرځېدلی دی
تبلیغی جماعت کې څوک دیوبند وباسي بیا هغه دی الله تبارک وتعالی د هغې دپاره مرکز وګرځوي. نو زما وروڼو کوم آیت چې ستاسو په مخ کې ما تلاوت کړی الله تعالی په هغې کې هم دغه د دعوت او د تبلیغ خبره کوي. ومن احسن قولا د استفهام په شکل کې الله تعالی د خلکو نه تپوس کوي چې څوک خشته دی په اعتبار د وینا سره د هغه کسانو نه چې خلک د خدای دین ته رابلي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله چې هغه خلک الله تعالی ته رابلي او وعمل صالحا او په خپل هم نیک کارونه کوي او بیا په دې کلمه باندې ډېر فخر کوي چې الحمدلله د مسلمان یم. نو د دې مبارک آیت مصداق پیغمبران عظام دي، صحابه کرام دي، تبع تابعین دي، ائمه مجتهدین دي او د هر زمانه علما او صلحا دي او په دې زمانه کې د تبلیغی جماعت کسان دي. ومن احسن قولا صفا آیت ته الفاظ سترا معانی صافا څوک خشتره په اعتبار د وینا سره ممن دا هغه چانه دعا الی الله چې خلق الله تعالی ترابلی د جماعت سره هم پاسي تاسو خدای وبخا د سنتو نه پس بدلته بیان کیږي او زموږ د دنیا او د آخرت فلاح او بهبود د دین په خبرو کې ده. دین ته باقاعده رابلی وعمل صالحا او په خپل هم نیک کارونه کوي. تبلیغی جماعت په خپل باندې نیک کارونه کوي، ټوله شپه ولاړ وي او تهجد کوي. زموږ استاد حضرت مولانا عبدالغني رحمت الله علیه د دین دارالعلوم حقانیه کې ډېره زمانه مدرس و. هغه موږ د دیوبند نه لاړو، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه په خدمت کې هغه موږ ته خبرې وکړي. یو څو ځوانان تللي وو لیکن هغې خبرو په موږ باندې څه اثر ونه کړو. نو مولانا وی تم ذرا انتظار کرو میں آتا ہوں. نو مولانا دلته کمرې ته لاړو او کافي ساعت نو او بیا راغی او خبرې شروع کړې. یو خبره زموږ زړه ته پرېوته. زموږ دا اندازه وه چې مولانا جوړې دننه لاړو 2 رکعات یې وکړل او الله تعالی ته یې وژړل چې دا د دیوبند نوجوان علما راغلي دي او د دوی ته د دعوت پیغام ورکوم او د دوی شرح صدر نشته. خدای ته زما مدد وکړه د دوی شرح صدر وکړه. تبلیغی جماعت والا همیشه 2 رکعات وکړي، صلات حاجت او د هغې نه پس بیا دعا وکړي. او ګڼ کسانې په جماعت کې پرېښي مي چې موږ خو لګیا یو ګشت کوو او تاسو موږ ته دلته دعاګانې کوئ. نو د هغې دعاګانو دا اثري چې د دې هغه خبرې د خلکو په زړونو کې باقاعده اثر کوي او ډېر په نرمه طریقه سخته خبره چاته نه کوي او ځان ته تمام نسبت کوي چې یاره دا خلک خو خلک دی، شاید زموږ نه به دا غلطي شوي. نو د دعوت کار دا د پیغمبرانو کار دی. الله دې ستاسو زموږ د ټولو دا صفتونه نصیبه کړي. خدای د مسلمانانو په حال رحم وکړي. چاپېره مسلمان زخمی دی، د دنیا کافران جمع دي، مسلمانان نه خکړي دي او پس طریقې باندې د اسلام بېخکني کوي، د مسلمانانو بېخکني کوي. مولا د رسول الله په امت باندې رحم او کرم وکړي. پروردګاره زموږ د ګناهونو د وجې نه موږ باندې مو قوم باندې عذاب مه نازلې. د رسول الله امت ته فتح او کامیابي نصیبه کړي. د اسلام رڼاګانې شرق او غرب کې خورې کړي. د اسلام جنډې په شرق او غرب کې ودرې. د قرآن نظام په تمامه دنیا کې جاری کړي. په قید او بند کې ډېر مجاهدین د دردونو زندگی تیروي. خدا هغوی ته رهایي نصیبه وګرځي. خدای بیمارانو ته صحت او شفا ورکړي. څومره علیه السلام چې بیماره دي، که په هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي، صحتونه عافیتونه نصیبه کړي. یا رب العالمین د حلال رزق دروازې په ټولو مسلمانانو پرانیزي. په دغه ملک کې ارزاني پیدا کړي. هر یو شی ګران دی، خدای ارزاني راولي، د غریبانانو مدد وکړي. پروردګاره پریشانۍ لرې کړي. د آفاتو آحاتو فتنو محنو بلاګانو مصیبتونو نه موږ تمام عالم اسلام محفوظ کړي.
د چا اولاد نشته خدای مذکر اولاد نصیب کړي، پریشانۍ دي پریشانۍ لري کړي. کم صاحب چې دا جماعت جوړ کړی دی داغه د دارینو نعمتونه نصیب کړي، او څوک چې د جماعتونو خدمتونه کوي د دارینو په سرفراز کوي. وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمته